د زمبابوے خلاف افغانستان 515 رنزونه جوړ کړي دي او صرف 3 کھلاڑیانې آؤٹ دي چې حشمت الله شاهدی هم ډبل سنچري نه 21 رنزونه شاله دي. حشمت الله شاهدی چې هم 21 رنزونه جوړ کړي نو داغه به هم ډبل سلیزه مکمل شي. جی زمبابوے په ډومبني اننګز کې د افغانستان خلاف 580 رنزونه جوړ کړي چې په جواب کې ورپسې د افغانستان په 515 رنزونو باندې 3 کھلاڑیان آؤٹ دي. 240 رنزونه رحمت شاه جوړ کړي دي او رحمت شاه آلریډي آؤٹ شوی دی چونکې ډیرو خلکو وی چې د افغانستان چې کم کرکټ فینز وي د برین لارا ریکارډ به ماتي او دی به 400 سکور کوي کولې شو خو آؤٹ شو ځکه وکټ چې کومه د بیټینګ د پر ډیره خوا اوس حشمت الله شاهدی د ټولو سترګې دي چې 21 رنزونه د خپل ډبل سنچري نشاله دي. نو سبب چې کم د 15 ورځې او د اخرنۍ ورځې لوبه ده هي کې حشمت الله شاهدی ته او دغه ټیم له پکار دي چې کله حشمت الله شاهدی ډبل سلیزه وخی نو هغه نه پس ته هیټینګ شروع کی او لیډ دی په زمبابوے ورواړی او زمبابوے له هم بیټینګ ورکی کچره دغه لیډ کی د زمبابوے ټوټل ټیم آؤٹ شو افغانستان دا ټیسټ میچ ګټل شي ورنه 90% چانس ته چې دا میچ د ډرا کېدو طرف ته روان دی. خو په یو سيناریو دا میچ افغانستان ګټل شي چې سبا افغانستان تیز بیټینګ وکي یو او یا رنزونه اوس هم افغانستان د زمبابوے نشاله دي. پهله به افغانستان یو او یا رنزونه پوره کوي چې بیا په یو نیم سل رنزونه ایکسترا وکي او زمبابوے ته وایي چې راشي بیټینګ وکي. نو کچري افغانستان بالینګ مهنت کو په 150 رنزونو کې زمبابوے ټیم آؤٹ کو نو دا میچ افغانستان ګټل شي.